الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده وهو خاتم النبيين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورفعنا لك ذكرك الآية. وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. الحديث كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وبارك وسلم وصل عليه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا غفاق سپیڅلی سیرت مبارک بیاننا مسلسلوار و روان ہجرت حبشہ پوری نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک تا سیرت آغا مختصر حالات ذکر شیو. کلچ کافرانو تفتح لگی دا د هجرت حبشہ نو بعد اسلام ډیر په تیزی باندې روان دی او خوريږي، او نجاشی بادشاہ هم د مسلمانانو سره اتحاد او اتفاق وکړو. نو دیو خپ عزت کې رالو او د اسلام هغه دشمنی نور هم زیات کړه، حتی کہ چدا مشران رؤسا دیو پخپلو کی جرگا و مشورہ وکړه او یو خط ولیکلو. فهغه خط باندې دغه مشرانو کبارا و رؤسا و اتحاد و اتفاق وکړو، او فهغه خط کې دا ولیکل چې د نن بعد دغه مسلمانانو سره او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره هغه تعلق به زمونږ کټ وي، نه به ورسره نکاحونه کوو، یعنی نه به ورته خپله لور او خور ورکوو، او نه به یې د دیو نه اخلو، او نه به ورسره بیع اغستل او خرڅول کو، نه به دې څوک څه اخلي، نه به پې څوک څه خرڅوي. بس دا دایره به په دیو باندې موږ راتنګ کو، تنګ به راشي. دغه معاهده یې په یو پاڼه باندې ولیکله او ویې وړله، په بیت الله شریف په دروازه یې راځوړنده کړه. دین هم ډیر زیات تکالیف نور ورکولی شروع کړل، لکه ابو جهد لعین یو ورځ راغی او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته په وینا باندې شو سپکې سپورې ورته وویلې: دې زمونږ د دې خدایانو د کنځلو او د بدو ردو نه قلار شه، او زمونږ د دین بدی مه بیانوه، ګنې مونږ به ستا په خدای پسې بیا نعوذ بالله بدې ردې ویل شروع.
نو آیت کریم الله تبارک وتعالی دغه مقبن را نازل کو دا کافرانو د خدایانو ته کنځلې مه کوئ دی و بیا په ضد کې راشي او رب لا یزال ته به بدې ردي ووایي دارنګې د دې اوسه مشران او څه کسان نبی علیه صلات وسلام ته یوه ورځ راغلل او ورته وایي چې مونږ به ستا د خدای عبادت شروع کړو او ته زمونږ د خدای عبادت کوه او که چېرته داسې وي چې ستا د خدای په حق او زمونږ د خدایان باطلي موږ خو به ستا د خدای عبادت کړی جو مونږ ته به د هغه عبادت نه یو حصه میلاوي د حق نه او که داسې وي چې زمونږ د خدایان حقي او ستا دغه خدای نعوذ بالله په باطله باندې او تا به زمونږ د خدایانو عبادت کړی تا ته به د هغې حصه میلاوي نبی علیه صلات وسلام مبارک سخت په دې خبره باندې خفه شو دا خو مشرکان کافران دي نه پوهېږي دغه موقع کې الله تبارک وتعالی دغه صورت را نازل که قل یا ایها الکافرون ورته ووایه ای پیغمبر علیک السلام ای کافرانو تاسو چې د څه شي عبادت کوئ زه د هغې عبادت نه کوم او زه چې د کم اله عبادت کوم تاسو د هغې عبادت نه کوئ بس تاسو د پاره خپل دین دی ما د پاره خپل دین دی خدا حکم هغه پرې و چې جهاد حکم لا نو نازل شوی چې د کافرانو سره د جهاد وشي ځکه ورته ویلی شو چې تاسو په خپل دین اوسېږئ او موږ به په خپل دین باندې اوسېږو د جهاد احکامات او د هغې حکم لا نو راغلی بیا چې وروستو د جهاد حکم راغی الله تبارک وتعالی نبی علیه الصلاة والسلام ته فرمایي یا ایها النبی جاهد الکفار والمنافقین وغلظ علیهم اے نبی علیہ السلام یہ کافرانو مشرکانو منافقانو سره جهاد وکا او خص سختی په دیو باندې وکا بیا حکم د جهاد راغی قسمه سختی او تکالیف او بد ردی د مسلمانانو ته رسول شروع کړل حتی چې عام مسلمانان هغې له خو تکلیف ورکوو چې نبی علیه صلات وسلام مبارک ټنګول یې شروع کړ یو ورځ د ابولهب ښځې کاڼې راغیستې په لاس کې نیولي دغه وه چې راله د نبی علیه صلات وسلام مبارک سره حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ناست دی د الله تبارک وتعالی چې خپل دوستان نیکان پاکان ساتي د چا نه بیا خو د الله تعالی ساتله جدایي که نه دا چې څنګه را مخکې شوه نو اوس دا چونګې داسې ډک کړی او دننه ورکې هغه ګټې پټې نیولې دي ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته فرمایي وایي هغه تا سره چې کوم کس ناست و هغه څه شو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه مبارک ورته وفرمایل څوک یاد دی هغه دعوې چې کوي د نبوت او زمونږ هغه دین کې خبرې کوي او زمونږ په خدایانو پسې بدې ردې وایي هغه سړی یادوم هغه څه شو هغه الله تبارک وتعالی د دې د سترګو نه پټ کړی دې دغه وخت کې نبی علیه صلات وسلام مبارک ونه لیده دې هم ونه لیده بس دغسې روانه شوه د هغه ځای نه نبی علیه صلات وسلام ته حضرت ابوبکر صدیق صاحب عرض کوي یا رسول الله څوک چې راغلی و تاسو وکتله مبارک وي بلکل هغې خو ما ته وویله چې نبی علیه صلات وسلام څه شو تاسو یې نه لیدئ ګوره یې که نبی علیه صلات وسلام ورته وفرمیل رب لا یزال ترېنه زه ساتلی وم د دې د سترګو ته مخامخ چې کوم د پرده راغله زه یې نه لیدم حالانکې د ډېرې بېادبۍ په نیت راغلی وه که نه کاڼي نیولي په لاس کې زه پې نبی علیه صلات وسلام ولمه سیرت ابن هشام دا واقعه نقل کړې ده ډېر تکالیف رسول
د کافرانو مشرکانو مسلمانانو ته تنګولې دا دایره پیرا تنګوله چې دی اوس دا ځای پریدي که ورځ اسلام په ترقۍ باندې روانو کافرانو مشرکانو